تاسو ټول روپۍ دې ته لاړې ټول مسافرو نقدم ټول دې ډمانو ته لاړلې چې چا روپۍ ورکړ دا غرق دی دنیا او آخرت غرق دی واوري وس د علي شاه پلار چې ګیره څنګه خریلې ده او په کومه طریقه باندې خریلې ده نو د ګیرې اصل وجه چې کوم دی معلومه شوه د علي شاه مور په پېښور کې یعنې په پېښور کې یو غټ کلب د ډانس کولاوي نو د دغې داود شاه سره کنجر سره چې کوم دی بیا خو دا دومره ګیره خوند نه کوي په دغې وجه باندې چې کوم دی د ګیره خریلې د حقیقت وګورئ او دا مو چې یاره ډېر مسافرو راسره تاوان کړی دی چې یاره پیسې رالیږلي دي چې تاسو به ډانس دا کلب چې کوم دی کولاو کوئ او هغه خلکو ته شاباسي هم ورکوم کومو خلکو چې سره امداد کړی دی دا ډېر په ښه لاره کې تاسو پیسې رالیږئ ښه د دوی دا شارټ کلیپ وګورئ جي ډېرو کسانو پکې هیلپ کړی دي بار ملک نه پکې ډېر زیات هیلپ شوی دی بار ملک نه ډېرې پیسې راغلي دي بلکې اوس پورې راځي اوس هغوی موږ ته ټول وایي چې یو ډانس کلب کولاو کوي دا هم د داخله نه دي دوی ته زما چیلنج دی چې سونیا شاه وایي چې زه اوس به ډانس کلب کولاوم جینکو دپاره تاسو په کومو جینکو باندې ډېر تنقیدونه کوئ که نه نو په چا کې دومره زوري نو د سونیا شاه دا ډانس کلب دی کوي پېښور کې خو ما داسې ګرانه غوندې ښکاري تاسو به دا ډانس کلب کله کولاوئ او دا به تاسو ته حکومت اجازه درکوي پېښور کې به وي اسلام آباد کې به وي او تاسو به ګران یې که نه ما ته خو اسانه ده ما ته ډېره اسانه ده پوه شوې اکثر دا پولیس والا چې کله ډېر تنګ شي که نه یاره میډم ما چې موږ د شپې ګشتونه کوو که نه نو ستا وي دا چینل موږ ځان ته راواړو اکثر دا پولیس والا چې کله ډېر تنګ شي که نه یاره میډم ما چې موږ د شپې ګشتونه کوو که نه نو ستا وي دا چینل موږ ځان ته راواړو چې ډېر تنګ شوي دې چینل ته وګورو په خندا شو وایي ته کنځلې کې او موږ ملګرو د دوی دا ویډیو به تاسو کتلي وي چې یاره باقي په انټرویو کې لګیا ده چې یاره خلک پیسې رالیږي او خلکو رالیږلي دي او لا اوس هم رالیږي او په چا کې دومره غیرت یا په چا کې دومره زور د جینکو دپاره او ډېره د افسوس خبره خدا ده چې یاره کوم خلک دا پیسې رالیږي بالکل دوی له خلک رالیږي پټ په پټه باندې لکه ډېرو کسانو پکې هیلپ کړی دي بار ملک نه پکې ډېر زیات هیلپ شوی دي د څه دپاره و یاره زموږ د علي شاه سره لږې ډېرې خبرې وکړه دغې مور ته ولوئ نو هغه مور خو له پارټۍ موبایل ورکړي زویه د دې سره خبرې وکړه ډانکي سره او په دغه چل باندې دا مسافر هم لوټ کړي پاکستاني چې کوم په پاکستان کې دي هغه خلک چې کوم دی هم لوټ کړي تر ټولو ته زموږ خواست دی چې یاره ګوره مه رالیږئ دې خلکو له پیسې یار دوی به څه کارونه کوي لکه یو د کنیډا هغه کمانډر صاحب چې و 15 لکه روپۍ هغه راولېږي د ظالم چې 15 لکه روپۍ یو امیر صاحب دی چې نن دا 5 لک روپۍ دا تاسو زما سره وینئ دا مې راوړي دي دلته کې مې راوړي دي دا به زه نن دوی ته حواله کوم صرف د دغې یوې خبرې دپاره او دا کوم ورو چې پیسې رالیږلي دي هغه ته په دې ویډیو هم شکریه ادا کړه ډیره مننه حاجي صاحب ډیره شکریه ډیره مننه هسې تاسو ما ته دا ووایئ د 15 لکو روپو راشن چې غریبانو له ورکړي نو هغه به د څومره دوا کوي بسم الله الرحمن الرحیم لا اله الا الله محمد رسول الله کا موږ سارا سي او بس کړي مسلمانانو په نوم مخه زمو خوار څخه خراب کړو موږ په زندګي څنګه تیرو پرون جماعت کې ټول کړي زما مسلمان نه په ورځ قیامت مې دی الله ونیسي دا ز پرون جماعت ته لاړې ما ته خلکو را کړی دي پرون د جماعت په دروازه کې ناسته وه او د جماعت په دروازه کې ځان له چانده غوستې ده زما دا خورجان د ډېرو ورځو داسې ما سره په رابطه ده او چې کله ټلیفونو کې جاړي وایي د الله د رضا لپاره روري یې ماله راشه وایي جون مې ډېر د خوشحالۍ او ډېر ښایسته روانو خاوند مې و هغه به په چا به چې الله تعالی خوشحالي راوسته داسې مجلس به یې کولې وایي زما خاوند به لړو ټوله شپه به وګډېدو د هغو خلکو په دیرو کې به وګډېدو د چا په دیرو کې به چې ودونه خوشحالیانې وي 2-3 زره روپۍ به یې وروړې زما ژوند ډېر د خوشحالۍ و خو یو ورځ نه یو ورځ د چا په ځای کې د واده پروګرام و وایي هغې ټول ملګري لاړو په دیره کې ګډېدو وایي راپرېوتو خپې ماته شوه 3 کاله برابر شو چې زما خاوند ما ته په کټ پروت اوس دومره شوی دی چې کونټې لاس کې نیولي ګرځي خو د ګټې وټې نه دی زه ډېره مجبوره ما سره امداد وکړه زما منده کور کرایه ده چې زما جمع په خپل کور شي ګوره دا ماله پروندنې ښځې یو شلېدلی کمیز یې ماله راکړو ما وګنډلو ما واچو دا زما جمع دي زه ډېره مجبوره یم زما بچي نشته نو خصوصا دا روجان خپل روجان وګڼئ او د سره ضرور ودرېږئ رومې د خپل موبایل نمبر لګویه ماله راکړه 0341 48 895 00 لکه مثال په تور باندې دا کوم مسافر چې روپۍ رالیږي هر مسافر به رالیږي 10,000 سره نو دا چې تاسو په خپل ګاونډ کې یا خپل بچو له ولېږئ یا قرضدار دی په هغه باندې قرضه ده د هغه لاس تنګ دی هغه له تاسو ورکوئ
نه به دلته څومره دوا وکړي. نو څومره د افسوس خبره ده دغه خلکو ته والله موږ حیران شو یار چې مطلب دا دی جومات له پیسې نه ورکوي بل داسې صدقه خیرات وغیره دغه نه کوي یتیمانو له پیسې نه ورکوي کونډو له چې کوم دی پیسې نه ورکوي پیسې رالیږي بس دوی نه بس ورکوي یاره دا یوازې د پیسو د باران مطلب دا دی په دوی باندې جوړلی ډېره زیاته د افسوس خبره ده. نو بیا هغه ملګرو ته وایي چې یاره تاسو د خپلې پیسې چې کومې دي دا تاسو په ښځه کې استعمال کړئ ښځه مطلب جومات کې ورکوي بل مدرسه کې د مدرسې طالب علمان دي هغې له ورکوي کونډو له ورکوي یتیمانو بچو له بېڅه واخلئ دا جمع دی کونډو له ورکوي یتیمانو بچو له بېڅه واخلئ دا جمع دی. پیسې به راله راوړلې هر څه یې راله کول تیارې ډوډۍ به یې راله راوړلې اوس 3-4 کاله کېږي کار یې نه ده کولی زما خبرې هم نشي کوی زه دومره خفه یم. هغوی له بېڅه واخلئ به دغه روپو باندې راولېږئ هغوی له څه وویل چې د عمر صدقه هم شي تاسو یې به دا ذکر رالګي چې هغه به ډانس کلب جوړوي چې هر خلکو ته به ډانس ښیي شاباس منم مسافر والله ستاسو غدا کم خلک چې ورله پیسې رالیږي په دې کې زیاتره مسافر هم دي پاکستاني خلک پکې هم دي او ما تاسو ته وګورئ چې په کم لالچ باندې یو د علي شاه سره زموږ خبرې وکړه بس نو هغه مور خو ډایرکټ موبایل ولکړي هغه علي شاه له دوی سره یو څو خبرې وکړه نو هغې په دې خوله خوله کې مطلب دا پسته په خولو سره وچلئ چې هغه د ځانه خپله تنخوا په اډوانس کې راولي بیا وله راولېږي او دغه خلک بیا په اخره کې چې کوم دی غیر کړي کوشش کوي چې دا کم کلب سټارټوي چې دا سټارټ نه کړي او دا مطلب د دې پیسو د لاسه چې کوم دی روکاو شي ډېره